لیدونکو سلامونه او نیکې هیلې مې ومنئ. د پوهنتون چینل لخوا زه غواړم تاسو دپاره د سعودي عرب د قصیم پوهنتون د اعلان شوو بورسونو هغه 15 ماسترۍ برنامې چې دي په هغې کې چې کوم نوملیکنه کیږي آنلاین نوملیکنه هغه ستاسو دپاره زه پیلوم تر څو تاسو د هغه په عملي ډول ووینئ او بیا هماغسې مو خپله فورمه ډکه کوئ. دغه د لینک چې ما تاسو ته ښودلی ده په دې لینک زه خپله کېکاږم. کله چې زه دا لینک کېکاږم نو بیا زه یو فورمې ته ځم. دا دی ما په لینک باندې کېکاږه او زه دغې فورمې ته راغلم. تاسو وینئ دا فورمه لیدونکو بری لیکلی ده په انګلیسي باندې اپلیکیشن ټو د ګریجویټ پروګرام ان کالج کمپیوټر ان کالج اف کمپیوټر اټ قاسم یونیورسټي یا قسیم یونیورسټي. نو لیدونکو تاسو وینئ دلته په دې فورمه کې څو برخې دي. دغه ټول معلومات زه په ځای په ځای کوم او کله چې دا معلومات ځای په ځای کړل بیا زه دا فورمه زما ډکیږي. پرسنل انفارمیشن په دې برخه کې لیدونکو تاسو وینئ چې زما خپل شخصي معلومات ځای په ځای کیږي. زه چې د چا دپاره هغه فورمه ډکوم د هغه معلومات زه پکې دلته ځای په ځای کوم. کله مې چې دا هغه که بیا مخکې ځم دویمه مرحلې ته. اوس تاسو وینئ دلته لیدونکو ستاسو لومړنی نوم، ستاسو دویم نوم یعنې تخلصم یا هغه کورنی نوم هم چې ده هغه، بیا ترډ نیم که چېرته ستا بل نوم وي هغه نوم، فیملی نوم او په عربي کې دې هم دا نوم، دغه په انګلیسي کې هم دا نومونه دي لیکل کېږي او بیا په عربي کې هم هماغه نوم. موږ خو تاسو په انګلیسي کې لیکو بیا ورسره په عربي کې یعنې موږ ساده ستاسو پښتو کې چې لیکو د عربي رسم الخط باندې خپل نوم هغه کوو. بیا لاندې لیکلي دي نیشنالیټي افغانستان، کوم ځای کې پیدا شوی افغانستان کې. آیا ته اوس په سعودي کې اوسېږي که نه؟ دغې پوښتنې ته تاسو وګورئ آیا ته په سعودي کې اوس اوسېږي که نه. که اوسېږي هغه افغانان یا هغه هیوادوال یا هغه لیدونکي چې په سعودي کې اوسېږي هغه په دلته کېکاږئ. ډیټ آف برت د پیدایښت نیټه مو چې ده هغه چې ستاسو په پاسپورټ کې یا برېښنایي تذکره کې کوم ده هماغه ولیکئ. تاسو جنسیت څه شی ده، ښځینه یاستئ که نارینه؟ دغه ټول به تاسو ډک کئ. کله مو چې دا ډک کړه بیا دویمې مرحلې ته ځئ. زه چې د چا دپاره دا فورمه ډکوم لیدونکو زه دا فورمه اوس هماغسې ډکوم چې څه رقم دمغه معلومات پکې ځای په ځای کوم. ښه ګرانو لیدونکو ما دا فورمه کې چې دا لومړنی شخصي معلومات یا ځای په ځای کړل. تاسو وینئ ما چې د چا دپاره دا فورمه ډکوله. زه چې د چا دپاره دا فورمه ډکوم د هغه معلومات ما لومړني ځای په ځای کړي دي. په دغه فورمه کې تاسو وینئ دلته د نوم چون عربي هیواد کې دا ده چې 4-5 نومه هم د یو کس کیږي. نو دلته ستاسو ته فورمه کې 4-5 نومونو پوښتنه کړې. مهمه دا ده چې تاسو خپل نوم او تخلص یا فامیلي نوم یا د کورنۍ نوم چې ستاسو په پاسپورټ کې څه شی لیکل شوی هغه صحیح ولیکئ. دلته دا سیکنډ نیم او ترډ نیم دا چې تاسو هماغه خپل نوم تکراري ولیکئ څه پروا نه کوي، خو اصلي ستاسو دا ده چې فرست نیم چې ستاسو اصلي نوم ده او فیملی نیم چې لاست نیم ورته وایي چې ستاسو پاسپورټ کې ده هغه ځای په ځای کیږي. نو دغه معلومات تاسو ځای په ځای کړئ. دا فورم هم چې دې ځای پورې ډکه کړه. دویم هغه دا ده چې اپلیکینټس کانټاکټ نمبر. اوس راځو ستاسو د اړیکو نمبر یا اړیکو معلومات هغه. دلته ستاسو خپل ایمیل شمیره لیکئ، ایمیل ادرس لیکئ، تلیفون شمیره هم لیکئ، بیا د کوم بل ایمیل چې تاسو لرئ د هغې لیکئ. ایمرجنسي کانټاکټ معنا که چېرته ستاسو څه ستونزه پیښیږي ستاسو د یو بل ملګري چې یا د کورنۍ غړي یا د ورور هم چې د هغه معلومات نوم پکې ولیکئ چې څوک ستاسو نږدې کس ده، همدارنګه د هغه د تلیفون شمیره او همدا رقم ایمیل شمیره. زه چې چاته دا فورمه ډکوم زه د هغه معلومات په دې کې ځای په ځای کوم. بیا چې کله ما دې کې معلومات ځای په ځای کړل بیا تاسو وګورئ راسره. ښه لیدونکو تاسو وینئ په دې برخه کې چې اپلیکینټس کانټاکټ ان لاګ ان انفارمیشن دا ما ځای په ځای کړل. په دې کې چې د چا دپاره زه فورمه ډکوم د هغه ایمیل ادرس، د هغه د تلیفون شمیره او بله داسې کومه شمیره چې که چېرته هغه کار نه کوي دا بله شمیره یې بیا هغه مې پکې ولیکله. همداسې مې د ایمرجنسي کانټاکټ نمبر چې که چېرته د سره اړیکه نه نیول کېږي د بل کوم نږدې ورور، دوست، خپلوان یې هغه د هغه د تلیفون شمیره او د ایمیل ادرس مې دلته ولیکل. تاسو هم کولی شئ همدارنګه دا برخه ډکه کوئ. لیدونکو په دې درېیمه برخه کې لیکلي اپلیکینټ کرنټ ایډرس چې د فورمې ورکوونکي اوسنی ادرس چېرته ده. یعنی هر څوک چې فورمه ډکوي، څوک چې نوملیکنه کوي هغه باید دلته خپل د اوسني ادرس یا اوسني پته چې ده هغه دلته ولیکئ. که چېرته د پوستخانې د لارې نه څه معلومات دي درلیږل غواړي
او یا همدارنګه کوم مکتوب درلیږي یا که ستاسو ادرس د دوی سره باید موجود وي. نو په دغه برخه کې هم زه دا ځای ډکومه، تاسو لیدونکو را سره ووینئ. بیا په وروسته کې چې ما کله دا فورمه کې دغه ځای کې خانهپوري وکړله بیا تاسو را سره لیدلی شئ. ښه لیدونکو، په دلته چې ما اوسني ادرس د دغه کوم ملګري دپاره چې زه دا فورمه ډکوم د دې ادرس مې د پوستخانې ادرس یې چې یعنې دی څنګه پیدا کولی شي، یا که چېرته کوم مکتوب دې ته لیږل غواړي یا کوم اسناد لیږي نو دغه ادرس باندې ورلیږلی شي. تاسو هم کولی شئ خپل ادرس په همدغه ډول باندې ولیکئ چې تاسو په کوم ځای کې یاستئ، د بیلګې په توګه په کومه ناحیه کې اوسیږئ، په ناحیه کې مشهور ځای څه شی ده، کوم جامع مسجد ده، کوم مکتب ده، یا هلته ستاسو د مشهور سړي د چا نوم ده، هماغه ادرس نوم ولیکئ. او بیا چې کوم ولایت کې یاستئ، کومې ولسوالۍ کې یاستئ هغه ولیکئ. او دلته یو برخه کې زیپ پوسټل کوډ ورته وایي. د افغانستان پوستخانې د افغانستان ټولو سیمو دپاره پوسټل کوډ ورکړی. یعنې که چېرته د ادرس غلط شي نو دغه پوسټل کوډ چې کله هغه پوستخانې په دې باندې کلیک وکړي اتومات پوهېږي چې دا کوم ځای ده. مثلا که تاسو په پلچرخي کې کوم ادرس ورکړی یو لیک غلط شي او ډاکخانې والا یا پوستخانې والا پوه نه شي چې دا چېرته ده، کله چې تاسو د زیپ کوډ هغې کلیک کړي نو پوهېږي چې دا د پلچرخي په حدودو کې ده خو چې کوم ځای کې ده. نو دغه پوسټل کوډ تاسو هیر نه شي. تاسو ګوګل کې کولی شئ د افغانستان د ټولو برخو د ټولو ولسوالیو پوسټل کوډونه شته دي، هلته یې پیدا کړئ، دلته یې پکې ولیکئ. که چیرې تاسو اوس د هلمند نادعلي ولسوالۍ نه فورمه ډکوئ، د نادعلي ولسوالۍ د زیپ پوسټ کوډ نمبر په ګوګل کې پیدا کړئ او بیا دلته ولیکئ. زه چې د چا دپاره دا فورمه ډکوم د هغې پوسټ کوډ همدغه ده، ما دلته دا ولیکم. ښه لیدونکو، دلته دا ایجوکیشنل بیکګراونډ غواړي. نو دلته دوه نښې دي ډېر په اسانه دي. دلته دوه پوښتنې دي، هغه باید تاسو جواب کوئ. دا وایي چې تا لیسانس زده کړې دلته وایي چې تاسو د لیسانس زده کړې ترسره کړي او که نه. نو زه ورته ولیکم. دوی وایي که چېرته تاسو ماستري ډګري ترلاسه کړې وي، یعنې مخکې ماستري ویلې وي او دلته بلې ماسترۍ بورس دپاره اسناد لیږئ، نو بیا دا هم ولیکئ. نو لیدونکو، که تاسو بله ماستري هم ترسره کړي او غواړئ دا ماستري هم ترسره کړئ او په بورس یې ترلاسه کړئ نو بلته ورته یس ولیکئ. او که نه وایي چې تاسو مغه لیسانس زده کړې ترسره کړي دي او ماستري م لا تراوسه نه ده ویلې او دلته بورس ته راځئ نو بیا تاسو دلته نو ولیکئ. نو دا ستاسو خپل انتخاب ده. ډېری پوهنتونونه په دې اړه ډول ډول نظرونه لري. ډېری پوهنتونونه دا وایي که چا ماستري زده کړې کړي باید موږ اولیت هغه کس ته ورکړو چې ماستري یې نه ترسره کړي. خو ډېری پوهنتونونه بیا داسې دي چې وایي ماستري ترسره کړي نو دا د دې ماسترۍ نور هم وړ ده، یعنې نور لیاقت باید دونه کچه وي چې دا ماستري ترسره کړي. نو په دې باره کې زه تاسو ته نظر نشم درکوی چې کوم تاسو کلیک کوئ. که چیرې تاسو ماستري اوس هم لرئ نو زه دلته نو ځکه ترسره کوم، زه چې د چا دپاره فورمه ډکوم هغه ماستري نه ده ترسره کړې. ښه لیدونکو، دلته ستاسو پام راوړم، تاسو وینئ چې پوهنتون چینل ټولې خپرونې په پښتو کې کوي او هدف یې همدا ده چې پښتانه د بورسونو نه خبر شي، پوهنتون نه خبر شي، د ډول ډول برنامو نه خبر شي او د نړۍ ګوټ ته په بورسونو د بل چا په مصرف دی لاړ شي او هلته زده کړې وکړي. د پوهنتون ځانګړی هدف دا ده. پوهنتون میډیا د معلوماتو، زده کړو او لارښوونو لپاره جوړ شوی یو خیریه بنسټ ده. ستاسو نه زموږ هیله دا کیږي چې موږ کومې خپرونې کوو دغه خپرونو ته ډېر نه ډېر افغانان رامنشن کوي، هغه کسان رامنشن کړي چې هغې اړوند دغه اعلان موږ جوړ کړی وي. یعنې که کوم کسان د بورس په لټه کې دي او بورس غواړي نو موږ چې دومره کوښښ وکړو یو ورځ د دې اعلان او معلوماتو دا بورسونه لټول او دې ته بیا فورمې ډکوو، تاسو یوازې همکاري را سره دا وکړئ چې هغې دغه ویډیو کې دغه معلومات کې رامنشن کوي تر څو دا دوی ته ورورسیږي. موږ دا د خیر دپاره کوو، ثواب دپاره کوو او یوازینی هدف مو ته پښتانه خبرول دي او پښتانه په علم سمبالول دي. نو ستاسو نه هیله دا ده چې زموږ سره په دې ثوابي کار کې برخه واخلئ. هر څونه چې دا تاسو شیر کوئ، څومره پې کمنټونه ورکوئ، څونه خلک ورته رامنشن کوئ، همدومره زموږ خلک په دې باندې خبرېږي او د دې نه ګټه اخلي. که ستاسو د وجې نه یو کس دې بورس ته لاره پیدا کړي نو فکر وکړئ چې څومره ثواب به تاسو وګټئ او ستاسو سره سره به موږ څومره ثواب وګټو. نو موږ دا کار د خیر دپاره کوو. ستاسو نه موږ غوښتنه ده چې هر څونه ډېر کسان تاسو رامنشن کوي نو موږ به په دې باندې خوشحاله شو، موږ به پوه شو چې ډېر خلک د دې نه خبر شول. ستاسو منشن کول، ستاسو شیر، ستاسو تشویقول او هڅول موږ دې ته مجبوروي چې موږ بل بورس پسې وګرځېږو، بل پیدا کو، بل را پیدا کو او تر تاسو یې په پښتو ژبه په ساده
پښتو تر تاسو در ورسو. نو لیدونکو نن دې پره به زه ګورم چې تاسو څومره خلک په دې باندې کمنټونه ورکوئ، څومره خلک را منشن کوئ. زه به ډېر خوښ شم چې یو افغان زموږ ستاسو کم تر کمه 10 کسان را منشن کوي دې ویډیو کې، تر څو 10 کسان دا ویډیو وګوري او د بورس نه ګټه واخلي. کیدای شي هغه ته ګټه وانخلي، د هغه رور ته ګټه واخلي، بل کس ته ګټه واخلي. هر څومره چې خلک د دې نه خبرېږي او موږ نه به خلک ته ګټه اخلي. نو راځئ د لاندې برخه کې لیدونکو اپلیکینټس انټینډډ پروګرام اف سټډي، په دې برخه کې هم ډېر اسانه پوښتنه ده، وایي چې دغه عریضه کوونکی په ماسترۍ کې کومې برنامې ته غواړي خپل نوم لیکنه وکړي. لیدونکو ما تاسو ته ویلي وو چې 15 برنامې داسې دي چې په دې کې ګډونوال کولی شي برخه واخلي. نو دغه 15 برنامو کې وګورئ: ماسټر اف ساینس ان کمپیوټر انجینیرینګ، ماسټر اف ساینس ان کمپیوټر ساینس، ماسټر اف ساینس انفارمیشن ټیکنالوجي، ماسټر اف ساینس ان سایبر سیکیورټي او ماسټر اف ساینس ان انفارمیټکس. نو زما دا ملګری چې دا زه چې هغه دپاره کوم اسناد جمع کوم هغه ته زه ماسټر اف ساینس ان سایبر سیکیورټي کوم. تاسو چې ګورئ چې په کومه ماسترۍ کې تاسو د دې وړ یاستئ، د دغه ماسترۍ برنامې ټولې په ګوګل کې سرچ کړئ، کوم ملګري نه پوښتنه وکړئ، کومه برنامه چې ستاسو خوښیږي هماغه تاسو انتخاب کړئ. ما د ملګري دپاره دغه برنامه انتخاب کړه. راځئ اوس مخکې ځو لیدونکو چې مخکې د اخرنۍ برخې څنګه ډکولی شو. ښه لیدونکو په دې برخه کې لیکلی اپلیکنټ انګلیش پروفیشنسي، یعنی دغه نوم لیکنه چې څوک کوي د ده انګلیسي څومره پیاوړې ده. ښه لیدونکو په دغه برخه کې وینو دلته یې لیکلي اپلیکنټ انګلیش پروفیشنسي. نو په دغه برخه کې لیدونکو دې موږ نه پوښتي چې تاسو انګلیسي څونه پیاوړې ده. تاسو ته چې ما لیدونکي ویلي چې په دې برخه کې آیلټس یا ټافل سند یا انګلیش پروفیشنسي سند یا هغه سند چې تاسو ته پخواني پوهنتون درکړی چې د کس په انګلیسي کې زده کړې ترسره کړي دي، نو په دغه برخه کې چې هر یو تاسو لرئ په دې برخه کې ځای په ځای کوي. نو دلته یې لیکلي چې تا ټافل ورکړی، ټافل آی بی ټي انټرنیټ په ذریعه باندې، ټافل پی بی ټي، آیلټس، سټیپ، کویټ، ادرز، تاسو کومه برنامې کې تاسو د دې سند لرئ. نو زما دا ملګری چې دا هغه په دې کې سندونو کې نه لري، زه دلته ورته لیکم چې زه انګلیش پروفیشنسي سند لرم، یعنی زما د ملګري چې کوم ځای کې زده کړې کړي دي زه ورته یم چې هغه برخه کې لري. نو ادر زه دلته لیکم، ادر انتخابوم، ورته وایم چې لیدونکو زما دا ملګری د آیلټس رسمي سند نه لري، نو خو د پخوانۍ زده کړې په انګلیسي کې ترسره کړي. زه دلته ورته لیکم چې زه انګلیسي پروفیشنسي سرټیفیکیټ لرم. تاسو هم که د آیلټس یا د ټوفل سند نه لرئ نو تاسو کولی شئ ادر انتخاب کړئ او بیا ورته ولیکئ چې زه هغه سند لرم چې ما پخوانۍ زده کړې په پوهنتون کې زده کړي، زه هغه سند لرم چې ما پخوانۍ زده کړې په انګلیسي ژبه ترسره کړي او ما ته پوهنتون یو سند راکړی. تاسو ته خپل پوهنتون دا سند درکولی شي او په ډېر اسانه. ښه لیدونکو په دې برخه کې باید د نوم لیکنې برخه، دا د نوم لیکنې هغه برخه ده چې دې کې باید موږ خپل اسناد وخیجو یا اپلوډ کو. راځئ دا راسره وګورئ. په دې برخه کې ما تاسو ته مخکې ویلي چې تاسو باید ټول خپل اسناد پی ډي اف بڼه کې ولرئ. یو برخه کې لیکلي چې تاسو باید خپل پاسپورټ کاپي ځای په ځای کړئ، د لیسانس سند هم ځای په ځای کړئ، د لیسانس ترانسکریپټ فورم هم باید ځای په ځای کړئ. همدارنګه لاندې راځئ انګلیش پروفیشنسي ریزلټ ځان سره ځای په ځای کړئ، یعنی که تاسو د آیلټس او ټافل سند ولرئ خو هغه په دلته پورته کړئ، که هغه نه لرئ تاسو پوهنتون به تاسو ته یو سند درکړی چې د کس دلته په انګلیسي ژبه دا زده کړې ترسره کړي او په انګلیسي پوهیږي، داسې یو سند یې درکړی یا دلته پورته کړئ. لیدونکو دلته 2 دانې اکیډمیک ریکمنډیشنز چې ستاسو پخوانیو استادانو ستاسو په تړاو یو سند غونته درکړی یا ته ریکمنډیشن لیټر وایي هغه تاسو دلته پورته کړئ. خپله سی وي هم دلته اپلوډ کړئ، دلته یې لیکلي دي سی وي. بیا دا تاسو چې ځای په ځای کړل د دې نه برخه کې بیا نور بله برخه مخکې راځو څارو. راځئ زه دا معلومات د دې ملګري ځای په ځای کوم، بیا چې کله ما ځای په ځای کړل مخکې ځو تاسو ما سره اوسیږئ. ښه لیدونکو تاسو وینئ چې ما دلته هغه ټول اسناد پورته کړل، اپلوډ مې کړل کومې چې ما نه غوښتي وو. تاسو ګورئ اپلیکنټس ریکارډ ډاکومنټس مینډیټري، معنا دا ډیر ضرور دي. نو دا ټول اسناد ما پورته کړل. دلته تاسو باید په یاد ولرئ چې ستاسو هر فایل چې ده باید د 2 MB نه اندازه غټه نه وي. که چیرته وزن د یا سایز د 2 MB نه پورته و بیا دا تاسو نه اپلوډ کړئ. کله چې ستاسو دا کم سند سکین شوی سند چې ده د هغې سایز 2 MB نه غټ وي هغه باید بیا وړوکی کړئ. ګوګل کې تاسو ډیر پروګرامونه موندلی شي چې د دې سایز ریډیوس کړئ. نو ما دا ټول اسناد ځای په ځای کړل. اوس راځو لاندې برخې ته سپورټینګ ډاکومنټس
آپشنل. که چیرته تاسو د زده کړو اړوند نور اسناد لرئ، کوم ځای کې وظیفې کړي وي، کوم ځای کې سندونه لرئ، کوم ځای کې تصدیق لیکونه لرئ، ریکمنډیشن لیټر یې لرئ، اچ آر لیټر لرئ، هغه په دې برخه کې تاسو اپلوډ کړئ. سپورټینګ ډاکومنټس آپشنل، یعنی دا آپشنل ده، که اپلوډ هم کړل ښه تر ښه، که نه ضرور نه دي. خو زما د دې ملګري فورمې دپاره ما دا هم پیدا کړي دي، زه دا دلته اپلوډ کوم تر څو زما فورمه لا پسې غښتلې او پیاوړې شي. لیدونکو مخکې دې چې دې برخې ته لاړ شو، یو وار بیا که تاسو دلته نوي راغلي یاستئ، تاسو ته خبر درکوو چې دا د سعودي هیواد د قصیم پوهنتون بورسونه دي د ماسترۍ چې د کمپیوټر ساینس 5 برنامو ته ورکول کیږي. تاسو کولی شئ ویډیو له پیل نه وګورئ، که خپله مو دا ویډیو تر اوسه پورې جاري ساتلي وي، لیدل تر اوسه پورې تاسو وینئ، ستاسو نه مو غوښتنه دا ده چې نور ملګري در سره را منشن کړئ. دغه کار موږ د خیر دپاره کوو. زه د پوهنتون په نمایندګۍ تاسو ته دا کار مخته وړم. پوهنتون د معلوماتو، زده کړو او لارښوونو یو خیریه بنسټ دی چې هدف یې دا ده چې افغانان معلومات ترلاسه کړي، زده کړې ترلاسه کړي، لارښوونه ترلاسه کړي، تر څو دوی پر مخ لاړ شي او د دغه محتاجۍ نه خلاص شي. دا کار موږ قصداً په پښتو کې کوو او پښتو کې هدف دا ده چې ډېر نه ډېر پښتانه د دې پروسې نه خبر شي او ډېر نه ډېر پښتانه د دې پروسې برخه شي. دا چې موږ دا کار مخته وړو، هدف مو ته یوازینی ثواب ده، صدقه جاریه ده. تاسو نه موږ غوښتنه کیږي چې ډېر نه ډېر ملګري دلته رامنشن کړئ. هر یو ملګری چې دا ویډیو ویني، ستاسو یو رامنشن کول، په کمنټ کې رامنشن کول، زما دا ټوله خواري چې دلته ترسره کړې ده، دا تاسو دې ته تقویت ورکوئ. زما دغه د 2 ساعته 3 ساعته چې زه بورس د دغه فورمه ډکومه، د دغه ټولو معلومات په یو رامنشن کولو کې تاسو تر نورو رسوئ. یعنې زه چې څونه تکلیف باندې ثواب ګټم، تاسو په یو رامنشن کولو کوئ. نو دغه غوښتنه مو ومنئ، نورو سره یې شریک کړئ، شیر یې کړئ، ګروپونو کې شریک کړئ، میسنجرونو کې یو بل ته ولیږئ او ملګري مو دلته رامنشن کړئ. ښه راځئ زه د سپورټینګ ډاکومنټس د دې ملګري فورمه کې ډکوم چې دا څنګه کیږي. بیا مخکې ځو، فورمه به تر اخره وګورو. ښه لیدونکو، دې برخه کې تاسو وینئ د سپورټینګ ډاکومنټس کې لیکلي. که ستاسو یاد شي پورته هم فورمه کې زه لیکلي وو چې که چیرې تاسو بله ماستري پخوا بله ماستري ترسره کړي، اوس دلته ماستري کول غواړئ، نو دا هغو دپاره دې کې زیات ځای په ځای شوي. یعنې که تاسو پخوانۍ کومه بله ماستري لرئ، د هغې سند، د هغې ټرانسکریپټ او تاسو چې په څه شي ریسرچ کړئ هغه پکې واچوئ. لیدونکو، دا زه چې چا دپاره فورمه ډکوم، د پخوا بله ماستري نه ده کړې، پخوا یې لیسانس زده کړې ترسره کړي. صرف په لاندې برخه کې زه سپورټینګ ډاکومنټس کې ورک ایکسپیرینس، څونه چې زما دغه چا دپاره چې فورمه ډکوم، د چې کوم ورکینګ ایکسپیرینس ده یا چیرته کار کړی، اچ آر لیټر لري، ریکمنډیشن لیټر لري، دا ټول ما ځای په ځای کړي وو. یو پی ډي اف مې ترې جوړ کړی او دلته مې دا دې اپلوډ کړل. نو دلته که چا ماستري ترسره کړي او پخوا یې ماستري ویلي وي او سند یې مو لري او ټرانسکریپټ یې مو لري او څه شي باندې مونوګراف لیکلی هغه مو لري، هم تاسو کولی شئ دلته برخه کې اپلوډ کړئ. ښه راځئ مخکې راتلونکې برخه کنسنټ فار اپلیکیشن سبمیشن، دا وروستۍ برخه ده. لیدونکو، دلته تاسو د فورمې وروستۍ مرحله ترسره کوئ او راځئ دا راسره وګورئ چې دلته څه شی دي. ښه، دلته لیدونکو دا ما په دې باندې کلیک کړه. چې کله مې کلیک کړه، دلته صرف یوه پوښتنه کړې ده چې ته، دلته تاسو ته لیکلي دي چې ته په د قصیم پوهنتون په بورسونو دپاره تا خپله نوملیکنه کړې، تا ټول خپل اسناد دلته ځای په ځای کړي دي او تاسو چې دلته اسناد هغه کړي دي، نو دغه اسناد ټول سالم دي یا پوره دي یا فورمه دي صحیح ده که نه ده صحیح، نو دغه معلومات یې هغه کړي. او بل یې لیکلي دي چې دلته ستاسو فورمه چې ده د پوهنتون ادارې ته ورځي او هغې د تحقیقاتو کمیټه او د ګریجویټ سټډیز یا د ماسترۍ برخې برنامه دا ټول ګوري او هغې چې هر کله څه تصمیم ونیو تاسو ته به خبر درکړي. نو دغه معلومات یې کړي. نو ته وایه دلته یې لیکلي دي چې غواړي چې د قصیم پوهنتون د دغه زده کړو کوم اداره چې ده، کوم ماسترۍ برخې برنامه چې ده، دا ستا دا فورمه چې ډکه کړې دې باره کې تا نه معلومات واخلي او ستا دا بررسي کړي. ته ورته لیکې یس. نو دا یس باندې دلته صرف کلیک کول دي او اخر کې لیکلي ارسال یعنی لیږدول، په دې باندې کلیک کوئ. نو دې سره تاسو خپله فورمه ډکیږي او اخر ته رسیږي.
دا زه په دې کلیک کوم چې ماته دی څه پیغام راکوي. ښه لیدونکي وینئ دا دی ماته یې ولیکل چې ستا فورما په کامیابه ډول سره ورسېدله. لیکلي دي send successfully the form has been submitted successfully. نو لیدونکو دغه ټوله فورما ډیره اسانه وه. ټولې تاسو نه 15-20 دقیقې نیولې او د دې سره سره تاسو مخکې باید خپل اسنادونه ځان سره اماده سکین کاپي ولرئ. نو کله مو چې دا ټوله فورما ډکه کړله نو معنا دا چې ستاسو ټول اسناد د سعودي عرب قصیم پوهنتون ته ورولېږدول شول. د ماسترۍ هغه 15 برنامې چې هلته نومونه ذکر شوي وو هغې په تړاو تاسو خپله نوملیکنه وکړله. اوس به هغې فورما ارزیابي کوي. دې ته چې هر څونه فورمې راغلي دي به ارزیابي کوي. بیا به تاسو سره دې اړیکه نیسي. کیدای شي تاسو سره انټرویو ولري، کیدای شي تاسو سره سکایپ کال وکړي، کیدای شي ستاسو نه نور اسناد په ایمیل د طریقه وغواړي. نو تاسو ورته آماده اوسئ، خپل کارونه مخته یوسئ او انشاءالله چې تاسو به د دې بورس حقدار شئ او تاسو به په راتلونکي کې په قصیم پوهنتون کې د سعودي عرب خپله ماستري مخته یوسئ. لیدونکو دغه کوښښ دغه زیار چې ده د پوهنتون میډیا تنها او تنها د دې دپاره کوي چې پښتانه د نړۍ په هر ګوټ کې چې وي زده کړې ترسره کړي، تخصصي زده کړې وکړي، هر ځای ته دوی په وړیا ډول په مفته ډول په بورس د لارې ولېږدول شي او هر کله چې دوی په بورس د لارې زده کړو ته لاړ شي نو دوی به وکولی شي هلته خپلې زده کړې ترسره کړي. پوهنتون دا کار د ثواب په نیت کوي. موخه یوازې او یوازې افغانستان ته ګټه رسول دي. موږ دا هر څه د ثواب په نیت کوو. که تاسو غواړئ زموږ په اړه بشپړ معلومات ترلاسه کړئ زموږ ویب پاڼې ته راشئ. دا زموږ د ویب پاڼې ټول بشپړ معلومات دي. زموږ په ویب پاڼه کې معلومات، زده کړې، لارښوونه، هڅونه، جالب معلومات، دینی معلومات، دنیایي معلومات، سپورټ په برخه کې، روغتیا په برخه کې ډول ډول لیکنې موږ کوو او دې زموږ په ویب پاڼه کې، زموږ په یوټیوب چینل کې، زموږ په فیسبوک کې، زموږ په واتساپ ګروپ کې د ټولو برخه کې ټول علمي معلومات، زده کړې، لارښوونې دا ټول په ټوله نړۍ کې چې پښتانه دي موږ سره مرسته کوي. هر یو په خپله برخه کې لیکنې کوي او موږ ته رالیږي او موږ یې ستاسو ته در رسوو. زموږ پلیټفارم یا زموږ دغه مرکز یا بنسټ چې ده یوازینۍ موخه یې دا ده چې پښتانه زده کړې ترسره کړي او پښتانه باخبره شي او پښتانه د خپل ځان په خیر کار مخته یوسي او نورو ته خیر ورسوي. نو لیدونکو زموږ دغه ټول کوششونه چې دومره تکلیف کوو ستاسو نه مو یوازینۍ غوښتنه دا ده چې دې ویډیو ته خلک را منشن کوي، شیر یې کوي، کمنټ راکوي، میسنجرونو کې خلکو ته ولېږئ. د پوهنتون د دغه ویب سایټ، د پوهنتون د دغه یوټیوب چینل، فیسبوک چینل، فیسبوک پاڼه، انسټاګرام، لینکډین، ټویټر، دغه چې هر ځای کې تاسو موږ تعقیبوئ همغه ځای کې تاسو نور افغانان، نور پښتانه د دې نه خبر کړئ. هر څومره چې دې پښتانه خبرېږي هومره به زموږ پیغام ډېرو خلکو ته رسېږي، هومره به ډېر خلک په دې باندې خپل راتلونکی روښانه کوي او هومره به موږ په ټوله کې پښتنو ته او بیا ورسره انسانیت ته د خدمت جوګه شوي یو. په نور مو په الله سپارم. تاسو ته ښه چانس غواړم. الله مو مل شه. تل دې وي او آباد دې وي افغانستان.